بسم الله الرحمن الرحیم. معجزه د شق القمر او حبشی طرف ته هجرت کول. قرآن کریم کی الله د شق القمر معجزه بیان کړی ده. اقتربت الساعة وانشق القمر. د مدینه منورې د هجرت نه 15 کاله مخکې مکه مکرمه کې مشرکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راجمع شو چې د هغې په مشرانو کې ولید ابن مغیره، ابو جهل، عاص ابن وائل، عاص ابن هشام، اسود ابن عبد یغوس، اسود ابن مطلب، زمع ابن الاسود او نظر ابن حارث وغیره. ټولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې که ته رښتونی پیغمبر یې نو د نبوت څه خاص نښه موږ له وښایه. او په یو روایت کې راغلی دی چې دا یې ورته وویلې چې دا سپوږمۍ 2 ټوکړې که د شپې وخت و او د 14مې سپوږمۍ وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که دا معجزه درته وښایم نو بیا به ایمان راوړئ. هغوی ویلې او بیا به ایمان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او سپوږمۍ طرف ته ګوته وخوځوله، اشاره یې وکړه. سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه. یوه ټوکړه په جبل ابو قبیس ودرېده او دویمه ټوکړه په جبل قیقعان ودرېده. خلک حیران شو، سترګو ته څادرې ونیولې او کپړې، او سپوږمۍ طرف ته کتل، صفا 2 ټوکړې ورته ښکارېدې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خلکو ګواه شئ. بیا ورته وایي خلکو ګواه شئ. ډېر وخته پورې دا سلسله وه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه او دا سپوږمۍ 2 ټوکړې سره یو ځای شوې. دوی ورته وویل چې ستا جادو خو ځمکه باندې څه کوي چې د اسمان او په سپوږمۍ دیم جادو چلیږي، جادوګري دې ډېره تیزه ده. او دوی ویلې مونږ یې نه منو چې بهر مسافرو نه مونږ تپوس وکړو چې بهر مسافر راشي چې هغوی څه وایي. بار نه مسافر راغله، هغوی نه تپوسونه به کول چې تاسو په دې پلانکۍ شپه خو سپوږمۍ ونه لیده چې څه چل پې شوی و. هغوی ټول ورته د بهر خبرې وکړې چې مونږ ولیده سپوږمۍ 2 ټوکړې شوې وه. الله تعالی دې باره کې دا آیاتونه نازل کړه. اقتربت الساعه، قیامت نږدې دی. وانشق القمر، او سپوږمۍ ټوکړې شوې ده. وان یروا آیة که دوی څه نښه وګوري معجزه، یعرضو دوی مخ اړوي. ویقولو وایي سحر مستمر، دا جادو دی همیشنی. دی بدنصیبو بیا هم ایمان را نه وړو. د دې نه وروسته په مسلمانانو ګیره تنګه شوه. د مکې مشرکانو چې کله ولیدل چې د یوې ورځې نه وروسته په بله ورځ کې خلک په اسلام کې داخلیږي او د اسلام دایره ورځ په ورځې وسیع کېږي، نو ټولو اتفاق وکړ چې مسلمانانو ته به ضررونه او تکلیفونه زیات رسو. دې دپاره چې دا خلک د اسلام نه را واپس شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته حکم وکړو تفرقوا فی الارض فإن الله سیجمعکم. د خدای په ځمکه کې خواره شئ، څوک یو ځای ته لاړ شي او څوک بل ځای ته. دلته وخت نه تیریږي، خدای به څه انتظام وکړي، موږ او تاسو ټول به یو ځای کي. قالوا الی این نذهب. د صحابه ورته قربان موږ چېرته لاړ شو؟
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انا الهنا واشار بيده الى ارض الحبشه، دې طرف ته لاړ شئ، د حبشې ځمکې طرف ته اشاره وکړه. او دا یې ورته وفرمایل چې حبشه کې یو بادشاه دی، د هغه د حکومت په حدودو کې څوک په چا ظلم نشي کولی او خپل دین باندې عمل کوئ، هلته لاړ شئ. نو د مسلمانانو یوه وړه شان قافله چې 11 پکې سړي و 15 پکې ښځې وي، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او د هغه بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هم پکې وه، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام او د عظیم شخصیتونه و. دی د حبشې طرف ته روان شو. دی لاړل سمندر له ځان ورسو چې هلته کله لاړل تجارتي کشتۍ وې او حبشې طرف ته تلې، دی 15 روپۍ ورکړې، په 15 روپۍ ټول حبشې طرف ته ورسول، حبشې ته لاړل. د رجب نه تر شواله پورې دا 3 میاشتې تقریبا دی په حبشه کې اوسېده. بیا هلته اوازه خوره شوه چې د مکې خلکو ټولو ایمان راوړی دی. نو دی ویلې بس خبره سمه شوه، را روان شو، واپس رال. چې مکې مکرمې ته بیا را نږدې شو، خبر شو چې مکې والا خو ایمان نه دی راوړی او دا خبر دروغ دی. نو ډېر په حیرت کې شو چې اوس واپس حبشې ته لاړ شو که څه وکړو. ټولو اتفاق وکړه چې ځئ مکې ته ځو چې هر څه چل کېږي. چا د چا سره پناه ونیوله او چا د چا سره پناه ونیوله او ډېر سختۍ کې مکې مکرمې ته راغلل اوسېدل. د مکې مشرکانو ته چې پته ولګېده چې دوی خو را واپس شوي دي، نو اوس یې پې ظلم او ستم نورم شروع کړ او مسلمانانو تکلیفونه کې نورم اضافه والی راوستو. دویم ځل مسلمانانو حبشې ته هجرت وکړو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه کرام هم. دا ځل قافله د مهاجرینو غټه وه، 80 سړي وو او 19 پکې ښځې وې. حبشې ته لاړل. قریشو ته چې پته ولګېده چې صحابه کرام خو حبشه کې ښه مطمئن دي او په اطمینان سره د ژوند تېروي، نو یوه جرګه یې تیاره کړه، 2 کسانو باندې مشتمله وه، عمرو ابن العاص او عبدالله ابن ابي ربیعه. او دا نجاشي بادشاه د حبشې ته ولېږل او تحایف او هدایا یې د ځان سره ویوړل او دا د بادشاه مقربین او وزیرانو ته ورکړل او ورته ویلې چې بادشاه به دې ته آماده کوي چې دا خلک بغیر د خبرو نه موږ له راکړي، دوی ته د خبرو موقع ورنه کړي، موږ ته یې همداسې حواله کړي، ځکه دوی د پلار نیکه دین پرېښی دی او بس دلته کې راغلی دی. دا بغیر د خبرو نه شرط یې ځکه لګاوه چې هغوی پوهېدل که دی خبرې وکړي نو بادشاه بیا مایله کېږي، ځکه خبرې صحیح دي که نه، خبرې معقولې دي. وزیرانو ورسره دا ومنله. بادشاه ته خبر وشو، دی وزیرانو او د مقربینو ورته وویلې چې دا خلک راغلي دي او دا کم مهاجرین چې راغلي دا به ورته بغیر د خبرو نه ورکو. بادشاه ډېر غوسه شو، دا چرته کېدی شي چې زه بغیر د خبرو نه دلته پناه راوړې او دا ورکم، زه به خامخا د هغوی خبره م اورم چې هغوی څه وایي. نو دربار د نجاشي ولګېده او د صحابه کرامو نه تپوس وشو او جعفر رضی الله تعالی عنہ تقریر وکړو او خپل موقف یې ښکاره کړ، بادشاه یې طرفداري وکړه او هغه خلک یې وشړل. بیا څه واقع شو دا به انشاءالله العزیز سبا بیانوو.